بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. لر او بر کې تاسو ته هر کله وایو. زه یم فیاض احمد. ګران کتونکو، لر او بر کې یو خبر دی او ډېر افسوسناک دی. تېره شپه ګیلمن وزیر باندې حمله شوې ده سرخار اسلام آباد کې. ګیلمن وزیر سخت جوبل دی. دا وخت د اسلام آباد د پیمز هسپتال کې کوم چې د لوی سرکاري هسپتال دی هلته دغه علاج روان دی. دوه اپریشن چې کوم دي هغوی شوي دي د سر، خو لا تر اوسه پورې د هغه چې کوم صحت دی نو په هغې کې څه ښه والی نه راځي. الله دې وکړي ټول چې کوم پښتانه دي په لر و بر کې، په ګرده نړۍ کې، پاکستان کې، افغانستان کې، په نورو ملکونو کې هغوی دعا کوي. لاس په دعا دي چې ګیلمن وزیر ته دې الله تعالی صحت ورکړي، هغه دې روغ او رمټ شي. ما چې څنګه وویلې چې ګیلمن وزیر تېره شپه اسلام آباد کې په هغه باندې حمله شوې ده. په دغې حمله کې چې کوم چړو ګزارونه شوي دي او ورسره په ډانګونو باندې هم هغه والی شوی دی، سر یې لګېدلی دی. نو دا یو ډېر چې کوم دی نازک صورتحال دی. یو خو دا ده دغه چې کوم علاج دی نو یقینا لوی هسپتال د اسلام آباد دی، خو سرکاري هسپتال دی. نو د علاج په حواله باندې نور چې کوم سهولیات یا نور خاص هسپتالونه شته. یو خبره دا ده دغه که زر تر زره تقریبا 48 غنټې دي، 3 ورځې دي په دې حواله باندې. که زر تر زره هغه شفا انټرنیشنل اسلام آباد کې یو ډېر لوی هسپتال دی پرایویټ سیکټر کې دی. نو په داسې کیسونو کې مانګه په خپله باندې هم کتلي دي چې کله په سر باندې چوټ راشي نو شفا انټرنیشنل هسپتال کې هغه سهولیات شته د کم په وجه چې د ګیلمن وزیر صاحب ژوند چې کم دی هغه بچ کېدی شي. دې نه علاوه ځینې زموږ چې کوم ملګري دي بهر ملکونو کې ډېر پښتانه دي صاحب حیثیت دي، هغوی دا خبره هم کوي چې د ایر امبولانس انتظام وشي او ګیلمن وزیر په فوري توګه ځکه چې وخت لږ دی هغه که بهر ملک ته ولیږلی شي، جرمني ته، یو اس اے ته، نو امکانات شته چې د هغه ژوند بچ شي. بله دا خبره ده چې موږ به بس دعاګانې کوو الله تعالی دې ګیلمن وزیر له صحت ورکړي، هغه له دې ژوند ورکړي. ډېر سخت وخت دی زمونږ په خصوصي توګه چې څومره هم پښتانه دي او بیا که د پښتنو د کاز لپاره چا کار کړی دی پی ټي ایم، نو یقینا هغوی خلکو ته شعور ورکړی دی. نن چې مونږ کم د امن مارچونه ګورو، ریلیانې ګورو، نو دا د پی ټي ایم بدولت دی. ګیلمن وزیر هغه کس دی څوک چې فاونډر دی. فاونډر کسانو کې د ګیلمن وزیر شمیرلی کېږي، د منظور پښتین شو، نور چې د هغه کوم ملګري دي نو په هغې کې یو ګیلمن وزیر هم شامل و چې تر اوله نه تر آخره پورې هغه د دغه تحریک سره دی او د هغه جذبه کمه شوې نه ده. مونږ کتلي دي څو وارې هغه جیل ته تللی دی، په هغه باندې مقدمات قایم شوي دي، خو ګیلمن وزیر عزم اراده چې کوم د هغه تحریک سره ده تر اوسه پورې هغه په خپل چې کوم مقصد دی په هغې باندې کلک ولاړ دی. موږ به دا ووایو چې ګیلمن وزیر د پی ټي ایم لپاره یو ډېر مهم اساسه ده. نو د هغه چې کوم ژوند دی د ټولو پښتنو لپاره د هغه ژوند دی هغه ډېر قیمتي دی. ما چې څنګه وویلې چې دعاګانې به کوو او الله تعالی دې وکړي چې هغه روغ رمټ شي، یو وارې بیا متحرک شي او فعال وي او د خپل قام دغه مبارزه چې کوم ده هغه جاري ساتي. راځو بلې خبرې ته. په دې کې ډېره اهمه ده چې په ده باندې حمله څوک کوی شي په ګیلمن وزیر باندې. وخت موږ ته بالکل واضح دي چې ګیلمن وزیر پی ټي ایم تحریک هغوی په صفا ټاکو کې د امن خبره کوي. نو د امن چې متاثره کېږي هغه دوه فریق دي. یو چې کوم ترهګر دي، سخت دریځه عناصر دي. دویم زموږ چې کوم اسټیبلیشمنټ باندې دغه یو تور دی چې هغوی هم په دې کې خپل یو کردار دی. نو دا دوه عناصر چې کوم دي هغه پی ټي ایم په خصوصي توګه مونږ چې ګیلمن وزیر ګورو د هغه په خپل یو شاعر هم دی، تحریک کې یو ډېر فعاله کردار هم لري. نو د هغه چې څومره هم تقریرونه دي، شاعري ده، نور څه دي، هغه همیشه دغه دوه فریق چې کوم دی
هغه په نښه کړي دي. نو یو خبره خو راځي چې په ده باندې کیدای شي حمله مختلف خبرې کېدلی شي، امکانات کېدلی شي. خو په حیثیت یو خبریال مونږ په اسلام آباد کې چې کوم یو پولیس سره هم زمونږ رابطې دي، هغوی دا وایي چې دا یو ذاتي شخړه ده، جیداد مسله ده، پیسو لاندې باندې نو دغه حمله شوې ده. خو دا لا بالحال بالکل ابتدایي معلومات دي، ځکه چې وړاندې معامله ده، غټه مونږ سره چې ستونزه کشاله راپېښه ده، هغه غم چې مونږ ته کوم راپېښ دی هغه د ګیلامن وزیر ژوند دی. نو اوس که مونږ خبره کوو دغه دوه دي، دې نه علاوه چې کوم پولیس وایي چې نه دا یو ذاتي شخړه ده، دا افیشل په دې حواله باندې هغوی اعلامیې جاري کړي. خو چې کوم ثبوتونه دي په ده باندې کومه حمله شوې ده، د سره چې کوم ملګري دي هغوی وایي چې تقریبا 12 پورې کسانو ډانګونه ورسره چاړې ورسره هغوی یکدم حمله وکړله. سی سی ټي وي فوټیج هم راغلي دي. نو زما په خیال باندې دا دومره ګرانه خبره نه ده، د دې اندازه به ولګي او د دې تعین به وشي. زه به په اخره کې یو خبره وکړم چې ځینې واقعات داسې کیدی هم شي، نو موږ ته لږ زه به حیثیت یو خبریال چې کوم مصدقه خبرونه دي موږ به په هغې باندې یقین ساتو. وړاندې خو دا ده د هغه ژوند ته چې کومې اندېښنې وي، کومې دړکې وي، کوم ګواښونه وو، هغه موږ ته بالکل حقیقت معلوم دی. خو دې نه علاوه دا هم په خیال کې ساتئ چې هغه باندې چې کومه حمله شوې ده نو د هغې نور څه وجوهات کیدای شي کو ذاتي وي، نو د هغې پوره معلومات په موږ ته ډېر زر تر زره باندې راشي، ځکه چې هېڅ پټ نشي پاتې کېدی. سی سی ټي وي فوټیج موجود دي، چې کوم ثبوتونه دي هغه به هم راشي. نو زه به یو خبره ده وکړم، زمونږ چې څومره هم کتونکي دي، پښتانه دي، په هر ځای کې دي، لر و بر کې دي، تاسو دعاګانې کوئ او موږ هم دعاګانې کوو او د الله نه به امید ساتو چې ګیلمن وزیر ژوند چې کوم دی هغه ته خیر شي، هغه صحتمند شي. په فیمز اسپتال کې کوئی علاج ونه شي، پرایویټ اسپتال شفا کې هم ښه سهولیات دي، دې نه علاوه بهر ملک چې کومې خبرې کېږي نو هغه هم ممکنه ده چې هغه وشي. الله دې وکړي په اخره کې به بیا موږ دا دعا کوو چې ګیلمن وزیر ته دې الله تعالی ژوند ورکړي، صحت ورکړي او هغه دې زر روغ شي. مننه.